على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مسلمانانو ورونو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله. عرض دا دی چې ټولو ته پته لګي سیلاب راغلی دی او په ټول ملک کې راغلی دی او هر قسم تنظیمونه فلاحي لګیا دي. افغان سړي ته پته لګي د خپل وس مطابق هر سړی د سیلاب او ځپلو امداد کوي. پاکستان چې کم دی نو په ټوله صوبه کې خیبر پختونخوا کې چې څومره ځایونه متاثره شوي دي الحمدلله د لکونو په مقدار کې چې کم دي د لکونو روپو په مقدار کې هغې راغلي دي او سوات نواله تر د نوشهره پورې داسې دا بابړې شابړې دا شی علاقې تر نافارم دا ټول علاقې چې کم دي په ښه طریقه باندې دا مونږ الحمدلله کور کو لګیا یو. او بیا په ټول پاکستان کې چون کې اول سیلاب چې هغه په بلوچستان کې راغلی او د هغه طرف نه الحمدلله د علامه خادم حسین رضوی رحمت ورزندی دی وخت کې د تاریخ امیر دی علامه سعد حسین رضوی حقیقی په هدایاتو باندې دلته کې ضلع 400 ته د جناب شفیق میاجی محمد امین بابا رحمت الله علیه وصی دی داغي په هدایاتو باندې مونږ چې کم دی دا د دروازونو لګیایو دا دغه چې کم ترناب طرفونه دي دا شی او د شاهي کولال علاقې دا الحمدلله مونږ په وافر مقدار کې سیراب کړی د هر قسم سیزونو نه. اوس هم چې کم دی الحمدلله په حاجی آباد شریف کې د حاجی محمد امین بابا رحمت الله علیه په مزار کې د جناب شفیق امینی صاحب داغي په مدرسه کې ټرکونه لګیا دي هغې تشیږي کمرې الحمدلله ډکې دي. مونږ به انشاءالله اوس چې څنګه دا تقریبا شپږ ذکي رالل د موټرو کې سامان دی انشاءالله دی کې بسترې دي او ستاسو د زندګۍ د تېرېدو هر قسم سامان پکې موجود دی او کوشش به مو دا وي انشاءالله چې په عزت سره چون کې مونږ مخکې نه ویلفیر کې پاتې شوي یو پخوا نه د امیني صاحب په لاس باندې افغان سړي د پته لګي د لکونو روپو مال تقسیم شوی دی او تقسیمیږي. نو موږ هغه شانتې نه یو چې راشو تاسو نه موږ تصویران والو ذلیله مو کو الله دې نه کي او بیا درنه لاړ شو. کم ځای کې چې موږ سروې کړی ده الحمدلله سره د دې ځای په عزت سره به درته هر یو څیز ملاویږي او څومره کسان چې تاسو موجود یې که د دې په تعداد سره 3 ځله دومره نور شي انشاءالله بیا هم درته ډبل ملاویږي. څومره سامان چې دی که خیر هغه ښه زیات دی او که تاسو موږ سره دلته کې د دوستۍ مظاهره وکړه په امن باندې نو انشاءالله بار به موږ دلته راځو د ټولو نه په عزت په د سوزونه ملاویږي او که نه موږ هم لږ غوندې جذبات زموږ نه مجروح کړو نو بیا به نه وي. اوس چې څنګه طریقه درته موږ ښایو هغه طریقې سره وکړئ انشاءالله چې په وخت تېرېږي موږ به هم نه یو تاسو هم خپل سامان کور ته رسولي. خپلې خبرې وکړئ. صبر وکړه بچاچا. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د شفیق چې ماته کال وکړو دلبر ریډیو دوه شپې ورته ویښ ناست دی تاسو به زه اورېدلی یم چې زه ویښ وم تاسو ویښ وې نو شفیق امني صاحب هم ویښ و. ما له داد راکړه ما له حوصله راکړه او ویلب خانه زینه راته وښایه. لومبي مو ورته ترناب او دا ټول علاقې چې کوم دی ښودلي دي. تاسو له په سیاست نه دی راغلی په کیمره نه دی راغلی موږ خو راغلي وو نو زمونږ مجبوري ده او موږ د دوی او سلبزایي او دوی له داد ورکوو او د ستاسو طرف نه د زه تله شکریه ادا کوم. تاسو پوهېږئ خو یو کور ته دوه ځي نو ظلم کوئ د دې علومو سره تاسو ظلم کوئ خو تاسو د دې نه چې څه واخلئ که نه نو دې خوا ته په ارام کښېنئ وځئ مه صحیح ده که نه. تاسو دې کې د ورکر دا دله ولې باور در کوم خو چېرې نن هم د دوی زړه وګټه که نه نو داسې به م وتپي او خو نه اوسنۍ خبره اوس ما یو ویډیو شیر کړه اوس مې یو ویډیو شیر کړله زما دا خبره ووره اوس مې یو ویډیو شیر کړه دغه ته ګاډې ډک راغی کیمپ ته ما دوی د کیمپ نه منې کړل غورې ښه دوی به اوس عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې اوس هم خلک په نخره ناست دي خو ما ورته طالع کېږي انتظامیه نه غواړي چې خلکو ته هر څو رسي دا ورته حقیقت ویم غواړي حکومت نه غواړي چې دا هغوی چې تاسو ته څومره ستونزې وي نو غواړي من غټېږي نو ما ورته ویل چې کلو ته لاړ شئ الله ګواري چې زما په وجه کلو ته راغلي نو خو مال عزت را کوې که نه او امني صاحب شفیق امني صاحب ما نه خفه کوې نو دا ډله باور در کوم دا ټول مېلمانه راغلي د پنجاب مېلمانه دي نو یو ښه تصویر به ورکوو او خو یې رس کوې چې ما یوړل او ده یوړل او ده یوړل که نه خو څوک پاتې شو پاتې شو پرسکه هغوی له به نور راځي څنګه چېرته وي ټرکونه ډک دي نو دوی ته دوام کوې د دوی به هم زړه ګټي او زه د هغه د دوی ډېره شکریه ده دوی چېرته اوس څنګه وي هغه شان به کوي. مونږ ته پته دی تاسو باندې چې کوم تکلیفونه راغلي دي تاسو دې تکلیفونو کې مونږ تاسو سره یو مونږ ټول
پاکستانی او مسلمانانو تاسو دا غم چې دی کې مونږ تاسو سره برابر شریک وو. تاسو مهرباني وکړئ خپل وار انتظار وکړئ. دا ټول تاسو لپاره دی چې دا تاسو مونږ لاسونه نه جکوئ. یو خو تاسو عزت چې دی هغه به خراب شي، مونږ عزت هم به خراب شي. لږ غوندې انتظار وکئ، مونږ ته لږ وخت راکئ. دا هر څه چې دی تاسو لپاره دی، هر څه تاسو لپاره دی. پوښ لئ بهر چې ولاړ دي دی له هم انشاءالله مونږ ورکو، خپل لاسونو سره به ورکو، خو لږ غوندې تاسو انتظار وکئ. او تاسو عزت مونږه عزت دی. پېښ لئ مونږ ټول پاکستانی مسلمانانو او تاسو دې غم کې چې دی که نه مونږ شریک وو برابر. یو بله خبره ده، دا شفیق امین مونږ سره دا کسان لګیلی دي. مونږ شفیق امینی صاحب شکریہ ادا کوو. دې وخت کې شفیق امینی صاحب مونږ سره ډېر محنت کړی دی، خپل کسان خپل سیکیورټي مونږ سره لګیلی دي. یو خبره مخکې داسې مهرباني وکئ او دا گاڑی چې راځي که نه دې باندې حملې مو کوئ، خلکو لاسونه نه مو جکوئ. داسې تاسو عزت هم خرابېږي. خلکو سره دا کیمرې نیولي دي، تاسو تصویرونه جوړئ او بیا دا فیسبوک باندې میډیا باندې ورکئ، تاسو بې عزتي کیږي. پښتانه خلکو مونږ هم پښتانه تاسو په شان، خو داسې دی تاسو باندې دا راز راغلی دی. سبا ته کیدای شي مونږ باندې راشي، بیا تاسو مونږه امداد وکئ. خو نن مونږ چې څوک کړی دی که نه او تاسو څوک یو سړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما خوږو مېلمنو او ما د خپل کلي د خشته کلي کشرانو مشرانو څنګه چې د مېلمه خبرې وکړې دغه شان په دې طریقه باندې به تاسو په خپل ځای کې ښه په طریقه کښېنئ او انشاءالله هر یو کس ته به خپل حق میلاویږي. که چېرې تاسو لکه د نورو په شان د بې شرمۍ کار کوئ نو دا مېلمانه دي خدای نه خواست دوی موږ نه خفه شي او لاړ شي، نو دا موږ نه غواړو چې دا مشران د موږ خفه شي. آینده لپاره هم انشاءالله دوی راځي او دلته به د موږ خدمت کوي او اوس بیا موږ د دوی خدمت کوو. ولې چې دا د موږ مشران راغلي دي او دا د موږ مېلمانه دي، نو ښه چې څنګه په کومه طریقه دوی وایي په حقه طریقه به تاسو کښېنئ او هغه شان به تاسو ته دوی چې څنګه اواز کوي نو په هغه طریقه به تاسو ته خپل شی میلاویږي. نو مهرباني وکړئ. دا راشن تاسو ته د حاجي محمد امین صاحب د نوسي شفیق امینی صاحب طرف نه راغلی کوم چې امیر دی څه محسوسوئ د هغې شکریه ادا کوئ؟ موږ به د هغوی لاک شکریه ادا کوو. موږ له پکار دي چې موږ د هغوی د خپلو خاورې ښکلې کړو. خو هغوی د الله د رضا لپاره راغلي دي او د الله د رضا لپاره د اعمال ویشي. بل ورسره امداد کړي، هغوی موږ سره امداد کوي، دوی سره د الله امداد وکړي. حاجي صاحب خلکو مخکې خبره وکئ چې تاسو زړه څنګه وایي، تاسو خپل زړه څنګه مونږ لپاره چې دی صفا دی، نیت څنګه دی او داسې نه دی.